بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، نن په ویډیو کې به زموږ د آی بی اس هغه مریضانو متعلق خبره کوو چې چاته ډایریا وي. ما تاسو ته وی چې آی بی اس چې دی هغه درې غټ علامات دي. یو هغه ته بلوټینګ کیږي یا د هغه کلمې خېټه پړسیږي. دویم چې دی د هغه تقبض جوړې دي شي چې د هغه مریضان چې دی ټکم امتیاز سخت شي. او دریم علامت دا دی چې هغه مریضان چې دی هغه ته دستونه راتلی شي چې هغه چې کله بار ته ځي واشروم ته ځي نو هغه ډک بار چې دی هغه کچه کچه راځي یا هغه چې دی وګوندي وي یا کچي خپل شکل شیپ نه اخلي. نو داسې مریضان ته موږ وایو ډایریا پریډامیننت آی بی اس یا ډایریا آی بی اس. نن په ویډیو کې به ګورو چې کوم سيزونه دي چې هغه با ډایریا پریډامیننت آی بی اس ولا زیات استعمالي خوراک او کوم د خوراک سيزونه دي چې هغه به کم استعمالي او کوم داسې سيزونه دي چې هغه به بخین استعمالي. نو نن په دې ویډیو کې ګورو چې د ډایریا پریډامیننت آی بی اس لپاره څه هدایت دي. نو څنګه چې ما تاسو ته وی چې نن زموږ دا ویډیو ټایټل دی د آی بی اس مریضانو لپاره خوراک چې چا ډایریا وی یا چا په علامات کې چې ډایریا زیات عام دي. ما تاسو ته مخکې دا ویلي دي چې په نور ویډیوګانو کې چې د آی بی اس چې دی دا د کولمو بیماری ده او په دې کې بغیر د سوجې نه بلکې د کسانو ته ټینشن ډیپریشن زیات وي هغه وجنه هغه د معدې افعال یا کارکردګي چې کومه ده هغه خراب شي. هغه کوارډینیشن د معدې سره صحیح نه کیږي. کله دا کلمې وپړسیږي کله دا قبض جوړ شي ډک امتیاز نه خارجي کله چې دا هغه ډېر په سپیډ کې خارجي چې هغه ته ډایریا وایي. نن به موږ هغه مریضان د متعلق د خوراک پرهیز ذکر کوو چې کومه کې ډایریا زیاتی یا کومه کې چې دستونه زیات راځي. د کې ما تاسو ویلو چې دا درې غټ علامات دي چې د آی بی اس مریضانو والا یو علامت ته چې دا هغه خېټه خوږیږي او کلمې وپړسیږي. هغه داسې وی چې ګنې موږ ته چې دی چې د غباره کې هوا چولې ده او سم مریضان چې دی بیا د دې در سره سره چې دی هغه ته چاله قبض جوړ شي چاله دستونه جوړ شي. په د بلوټینګ باندې هم ما یو ویډیو جوړ کړی دا چې کوم سيزونه به داسې مریضان خوري او کوم به د نه خوري هغه لینک په دې ویډیو کې زور کوم تاسو به وګورئ. دا چې دی د کانسټیپیشن باندې هم ما ویډیو جوړ کړی دا غي لینک هم زده لور کوم تاسو به وګورئ. او چې کوم کسان بنن به دا غي خبره کوي چې کوم کسانو ته ډایریا کیږي او هغه چې دی بار بار واشروم ته ځي. نو په دې کې زه دغه سي تاسو ته د ټول د خوراک سيزونه په دریو ګروپس کې تقسیمومه. ریډ بته د هغه خوراک سيزونه دي چې کوم به دا مریضان نه استعمالي او کوم به دینه پرهیز کوي. دا سي یلو چې دی یا زیړ چې دی د هغه خوراک سيزونه دي چې کوم دا مریضان استعمالول شي خو لکم مقدار کې. او گرین چې دی د هغه سيزونه دي چې کوم دا مریضان خزيات څومره دی خواهشي د استعمالول شي. نو راځي ګورو چې په ډایریا پریډامیننت آی بی اس کې دا کوم مقصدونه دي چې کوم دی دا مریضان بيخي نه استعمالي. نو یو خدا دی چې دی په خوراک کې کومه ډوډۍ چې خوري هغه دا سره اوړه پکار نه دي. هول ګرین برډ چې کوم دی هغه د مریضانو ته دی کې چې دی خېټه نور خرابول شي د دین الګ پرهیز پکار دی. زم چې دی دالونه شو بینز پیز لینټلز چنا لوبیا دا سيزونه چې دی کې فایبر ډیر زیات وي. نو کله استعمال دا کسان کوي نو د دې تبا د دې دستونه به نورم سیوا کیږي. دا چې دی ساګ شو یا نورې شنه سبزیان شوي دا هم چې دی استعمالي نو د دې مریضانو ډک بار به لک سیوا کیږي او دستونه بل سیوا کیږي. دا سه عربي دام چې دی چې دا د کې ډیر زیات فایبر دی او د لوجنه به هم چې دا کسان دا استعمالي دی خېټه بل زیات خرابوي. مولای په کې بل سبزی دا چې دی سره هم چې دی د خېټه خرابېږي یا دستونه زیاتېږي نو دا سيزونه پکار نه چې دا استعمال کی. دا سي سویټ پوټیټو یا شکرکندي چې ورته وایي دام پکار دي چې د استعمال نه کیږي. د سره هم چې دی دا دستونه سی واقعيږي. دا سي فروټ کې چې دی فیګز یا انجیر چې کوم دی دا استعمال نه پکار ځکه د سره خېټه خرابېږي او ډایریا سی واقعيږي. دا چې دی چې ما تاسو ویلو چې د پرونز یا خوشکاله بخاره چې دی دا د دې مریضانو لپاره بهترینه ده. نو د کانسټیپیشن مریضانو لپاره دلته چې دی دا استعمال نه دی پکار. که تاسو ناظرین سوچو کې چې کوم خوراک سيزونه به موږ په کانسټیپیشن کې یا په قبض کې یا کانسټیپیشن آی بی اس کې ورکول هغه مونږه ډایریا آی بی اس کې نه ورکو ځکه هغه دې ټول سيزونه چې کوم تاسو ته وایي چې دا د نه استعمالي دي کې دا چې د کې زړه ډیر زیات دي د کې فایبر ډیر زیات دي.
نو په ډایریا آی بي اس کې موږ فایبر کمو ځکه چې که څومره فایبر زیاتي دومره به بار تیزی سره دي دومره به بار خېټه خرابېږي نو د های فایبر سیزونه چې کوم دي دا موږ په دې مریضانو بندو چې دا بند کړي نو دې سره فایده دی چې هغوی فایبرز کم شي او دا هغې چې کوم د کولمو چالان دی هغه لږ سلو شي ټیک شو راځئ د دې بل چې موږ ویلو فروټ کې سیب پکار دی چې دا کسان نه استعمالوي ځکه دې سره هم خېټه زیاته د دې فایبر ډېر زیات دی داسې د ناشپاتۍ هغې فایبر ډېر زیات دی نو هغې سره هم دا ډایریا سیوا کېدی شي موږ راشو کیوي ته کیوي هم داسې فروټ دی چې هغې کې فایبر ډېر زیات دی نو دا هم پکار دی چې دا نه استعمالوي ځکه دې سره به ډایریا سیوا کېږي نو راشي اوس کیلې ته کیله داسې فروټ دی چې دې کې فایبر خو شته خو دا د ډایریا کې هم فایده کولی شي د دې کې یو سوپرالفیټ دی نو بل کیمیکل دی هغه چې دی نو دا فایده کولی شي هغه معدې سوزش هم کولی شي کولمو کې هم کار کولی شي نو کیله چې دا استعمالولی شي خو د دې مقدار له کم پکار دی ډېر زیاته کیلې نه موږ په کانسټیپیشن کې وایي چې دا استعمال زیات کوي دلته دا استعمال کولی شي خو لږ کم مقدار کې ټیک شو فروټ کې دا مسله ده او سیټرس فروټ داسې د دې هم استعمال کولی شي ولک کم مقدار کې ټیک شو ځکه دې کې بدن د ستونه کېږي نو بدن نمکیات وځي نو د کې خپل پوتاشیم سورس دی کلام د پوتاشیم خپل سورس دی نو پوتاشیم بدن کې کمې پوره کېږي ځکه د کیلا او د سیټرس فروټ استعمال پکار دی چې دی کوي اوس کوم څه زونه دي چې دا کسان استعمالول شي څومره د دې زړه غواړي یو خو وخه ده وخه چې کوم قسم چای غټه وخه ده وړه وخه ده ګډ وخه ده بيزي وخه ده چرګوړې دی مهې دی دا دوی خړې شي دوی منې نه دي څومره دوی زړه غواړي خو بیا هم دا دی چې دومره به خوري چې څومره د دوی بدن دوی غواړي یا دوی خواهشي خو ډېر زیات دی بیا هم نه کوي ځکه چې زیات وخت هم بیا وروسته نقصان کولی شي داسې چې دی بل څیز دی چې ماسته دوی کسانو دپاره ښه دي بلکې دې کې چې پروبایوټکس دی دا عموماً د ډایري کې دا وشي چې د کولمو کې دننه څه بکټیریا وي چې هغه فایدهمند بکټیریا هغه حساب ګډوډ شي نو د یوګرټ سره چای چې هغه بازاري یوګرټ دی بازاري مستې دي یا کور کې جوړ شوی مستې دي هغه سره هم چې دی دا د استعمالول شي بلکې هغه فایده کوي هغه پروبایوټکس دی هغه فلورا بیا برابرېږي داسې شملې چې دی هغه باندې هم مننه ده بلکې دا د سکی هغه سره یو خو د بدن کې د اوبو کمې پوره کیږي بل دا دی چې هغه سره پروبایوټکس دی پروبایوټکس هم چې دی هغه د دې چې کوم نورمال فلورا ده د کولمو کې دننه هغه ریسټور کوي او هغه سره په دې د ستونو باندې لږ اثر غورځي ناظرین ما په دې ویډیو کې تاسو ته وې چې کچته ډایریا پریډومیننت آی بي اس مریضانی نو دې مریضانو ته په خوراک کې څه پرهیز پکار دی عموماً دا ریورس دی چې کوم څیزونه به موږ په کانسټیپیشن کې ورکول دا موږ دلته منې کوو او چې کوم به موږ کانسټیپیشن کې منې کول هغه موږ ډایریا کې ورکوو نو دا یو خبره دی په کانسټیپیشن کې موږ وایي چې غوښه لږ کم استعمال پکار دی دلته موږ وایي چې غوښه استعمال باندې پابندي نشته دلته چې موږ وایي چې د کیلا او سیټرس فروټس استعمالول پکار دي خو لږ کم پکار دي هلته کې موږ وایي چې ډېر زیات استعمال پکار دی نو دا لږ ډېر هغه عام کوم خوراک دی زه په دې ویډیوګانو کې تاسو سره زه کوشش کوم چې کوم عام زموږ خوراک دی چې زموږ روټین کې کوم خوراک استعمالېږي هغه کې داسې څیزونه تاسو ته ښیم چې کوم په تاسو بد راتلی شي کوم تاسو لپاره ښه دي کومې بیمارۍ کې هغوی څه رول دی دا کومه تاسو وګورئ نه په نېټ به تاسو ته تصویرونه میلاوي خو یو سړی کله هم یو قسم خوراک ټول عمر نشي خوړی هغه به لازماً دی کې ورایټي راولي هغه به لازماً دی کې چینجز راولي نو زه تاسو ته جنرال ګایډلاین در کوم په دې ګایډلاین باندې تاسو سيزونه پک کوئ او خپل خوراک اچوئ هوپفully دې سره بس تاسو ان شاء الله ولعزیز د آی بي اس مسله د ډایریا مسله هم حل شي څنګه چې ما تاسو سره ویډیو شیر کړی و د آی بي اس د بلوټینګ متعلق آی بي اس د کانسټیپیشن متعلق دا سدا آیډیا دی ویډیو دی د آی بي اس د ډایریا کمپوننت باندې هم وشو او په دې سره زموږ د آی بي اس والے د خوراک ویډیوګانې کمپلیټ شوې ان شاء الله بیا په بلې ویډیو کې ملاوي کوم یو بل بیماری د پرهیز په سلسله کې تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم خپل ځان خیال ساتئ او خپل خیر غیر چاپیره کسانو خیال ساتئ خدا حافظ